بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اټس می ډاکټر اس اس خان او زه در سره نن یو سکسس سټوري د خپل کلینیک شریکول غواړم. زما لپاره کامیابی زما د مریضانو صحت ته. نو زما کلینیک ته یو 2 میاشتې مخکې یعنی د 12 میاشتې په 5 تاریخ یو 50 کلنه ابي د شوګر سره راغله. نو دا غي چې کله ما د شوګر ټیسټ وکړو کم ته چې مونږه HbA1c وایو نو هغه ټیسټ زما سره 11.4%. دا ټیسټ چې کله د 9% پکار دی د 9 نه د 8% پورې چې دا کلی نو موږ دیتا ګډ ډایبیټک کنټرول وایو او چې کله د 8% نه بروي هغه ته موږ پورلی کنټرول ډایبیټیز وایو او یو ورته موږ ان کنټرول ډایبیټیز وایو. نو دغه ابي دا ټیسټ 11.4% او د ابي د شوګر سره د شوګر 2 پیچیدګیانې هم دیتا راغلي وي. پاره کې یو پیچیدګي ډایبیټک ګیسټروپیریسز یعنی معدې ته چې کم د کرنٹ نری رګونه تلی هغه متاثر شي. نو دا غي د وجنا کم خوراک چې د ابي خوړو نو هغه ډېر وخت پورې په معده کې ایساره دو ابي به ماته دا خبره کوله چې ذکر خوراک اخرم نو هغه زما په معده باندې بوج پروت وي. او دویم پیچیدګي چې وا هغه ته مونږه ډایبیټک پیریفرل نیوروپاثي وایو یعنی دغه ابي د خپو تلیس وزیدو او ابي ماته وی چې زه د شپې خپل خپې په کمبل کې یا بستر کې نشم پټولای. د ابي له چې مونږه د شوګر عام ټیسټ د مړه باندې وکړو نو هغه زموږ سره 293 راغی. دا زموږ سره د ابي د مړې د شوګر ټیسټ دی. نو دغه ابي ما کاونسل کړه د خوراک په حواله سره د ورزش په حواله سره او د دې سره د ابي ته ما پکار خدا وا چې دا ابي مونږه په انسولین باندې دا ابي شروع کړو دی. ابي ته مونږه انسولین سٹارټ کړو خو انسولین د شوګر لپاره یو آیډیل ټریټمنټ دی. خو مسله پکې دا ده چې کم مریض ته مونږه انسولین شروع کو نو دغه مریض به بیا په کور کې خپل بلډ ګلوکوز لیول ګوري نو د نهاري او د مړی او ټارګټ ورله مونږ ورکو چې ستا په نهار باندې شوګر لیول د 100 نواله یو 100 پورې او په مړه باندې د شوګر لیول د یو 100 نواله د یو 100 پورې پکار دی. نو کته انسولین لګي او دغه ټارګټ ته نه اچیو کړي نو ته خپل انسولین مقدار سیوا کوي څه چې مونږه اپ ټایټریشن وایو او که دغه ټارګټ نستا بلډ ګلوکوز لیول کمیږي نو ته به د انسولینو یونټس کمه څه چې مونږه ډاون ټایټریشن اف انسولین وایو. نو چونکې زموږ مریضان کم تعلیم یافته او شعور پکې لږ کم وي نو هغه دغه پراپر مانیټرینګ نشي کولای. نو د دې وجنه ما دغه ابي ته د انسولینو په ځای ګولۍ ورته ما د شوګر لپاره ولیکلې. یو مې ډایمایکران 30 ملي ګرام او بل زیګامټ XR 5 او 1000 ملي ګرام دا مې ورته شروع کړې. د دې نه علاوه مې ورته د پیریفرل نیوروپاثي لپاره ما ورته شروع کړې پریګابالین 75 ملي ګرام یو ګولۍ ماښام کې. او چې کم مریض د شوګر میټفارمین خوري نو هغوی کې ویټامین B12 کمی نو مور سره ویټامین B12 هم دغه مریض ته شروع کړو او د سره مې ورته ویټامین D ورکړو او د دې سره د ډایبیټک ګیسټروپیریسز لپاره مې ورته ایټوپراید د ته وی ګیسټریک پروکاینیټک د کولمو حرکت سیوا کوي نو دغه مریض هضم راځي. نو دا علاج مې ورته شروع کړو او نن الحمدلله 2 میاشتې وروسته د ابي بیا زما کلینیک ته راغله. ډېره خوشحاله وه او چې کله ورله ما ټیسټونه وکړو نو واضحه فرق پکې مونږ سره راغلی. HbA1c کم چې 2 میاشتې مخکې د دغه ابي 11.4 هغه زموږ سره 8.4 ته راغلی دی. ټیک شو جی. او دغه عام د مړې بلډ شوګر لیول کم چې دغه ابي 293 هغه زموږ سره نن 214 ته راغلی او کم چې د ابي د خپو د تالو سویو هغه بالکل ټیک شوی. کم چې د ابي د معدې مسله وه هغه بالکل ټیک شوی وه. نو هغه دوايانې ته ما لرې کړې
او د شوګر دوا نه ورته صرف ما جاری وساتلې او ورسره مې ورته د خوراک کې د احتیاط او د ورزش دپاره مې یو څو خبرې وکړې ابۍ بالکل مطمئنه نو تاسو ته زما دا پیغام دی چې شوګر قابل علاج بیماری ده د دې نه بالکل مه یېرېږئ خو چې ډاکټر تاسو ته کومې خبرې کوي کومې دوايانې درله درکوي نو هغه په خپل وخت باندې او د ډاکټر د هدایتو مطابق شروع کوئ نو انشاءالله بالکل بس تاسو ټیک کېږئ او حد به ښه کېږي ډېره مهرباني السلام علیکم